چې اوښکې مې بهي. السلام علیکم، زه اعزاز پردیسي د اټلي نه امید لرم چې ټول بخیر. زما نننی ویډیو د خپل دوست زما کلاس فیلو هم تیر شوی دی چې نوم یې دی جمشید خان، او تاسو ته چې کوم په دې سکرین باندې ښکاري دا د هغه اشنایي کارت دی. نو د اکبرپور اوسېدونکی دی، زما خپل کلیوال هم دی او په ترکیه کې ژوند کولو او غریب مسافرۍ تللی و، د خپل مجبورۍ له تللی و، خو بس هلته وفات شوی دی. الله دې وبخي، الله دې وله جنتونه نصیب کړي او مور له الله وله د زړه صبر وکړي، ټول رشته داران له مونږ هېڅ هم نشو کولی، خو بس الله دې رحم وکړي. خو د مسافرۍ مرګ یو بل رنګ مرګ وي او مین خبره دا ده چې هغه غریب دغه هم دی، لکه ویزه ورسره نه ده، نو لکه ډېره ګرانه ده. د هغه چې کوم د تر زامن چې ورسره هم پاتې کېږي هغه هم لکه داسې ویزې وال نه دي، همداسې تللي دي، نو ډېره ګرانه ده. نو دا اواز به اوچتول غواړي ځکه چې یو بېوسه مور انتظار کوي. ډېر ګران کار دی دا، خو چې په چا راشي هغه ته پته لګي. الله دې رحم وکړي. مونږ خو صرف اواز اوچتولی شي، زمونږ د وسه دا کېږي چې یو اواز اوچت کړو. د خپل یو خو کلیوالم دی او بل دا خبره بل مې کلاس ویلو هم تیر شوی دی، نو زړه م ډېر خفه شو. د مسافرۍ مرګ ډېر بدل وي، الله دې په چا هم نه راولي. کو لکه د سعودي شو، د نور څه داسې ملکونه دي که نه، کوم چې سړی په ویزه لاړ شي نو د هغې خو بیا معلومات وشي دا په ویزه راغلی دی او په دې طریقه راغلی دی، نو هغه هم لکه امداد ورسره وشي نو زه خپل وطن ته یې بوتلی کړي. خو دا ډېره ګران دی چې لکه یو کس بې ویزې وي او بل دا خبره تفتیش هم ډېر شروع دی، هغې ډېر روان دی ځکه چې هغې کوم تر زامن دي هغې هم بودلي ورسره، لکه معلومات پکې که نه چې پسه دا مړ شو، څه چلو څه چل نو دا نن مې څلور پنځمه ورځ ده چې هېڅ معلومات نشته. نو زمونږ حکومت ته درخواست دی، حکومت دا زورور خلک دي، وزیر دفاع پرویز خټک صاحب ته او عمران خټک صاحب ته او لیاقت خټک صاحب ته زموږ دا خواست دی، لکه تاسو هر ځل تاسو هم د دې د اکبرپور نه پاس کېږئ او ډېر خلک د سره مینه ساتي، نو د خپل عوام دپاره دا اواز خامخا اوچت کوي ځکه چې یو بېوسه مور ورته انتظار کوي. او ما هم د لکه یوسف جان ته هم لکه دغه لیږلی دی وټساپ د هغې چې کوم استعمالوي که نه، نو هغې ته هم لکه زمونږ د وسه دا کېږي چې هغې ته مې ولېږل دا کس ته دا فلانکې دی شان کارډ مې ورته لیږلی دی. نو الله دې وکړي چې یوسف جان ته زمونږ دا خواست دی چې هغه هم دا اواز اوچت کړي ځکه چې پښتنو دپاره همیشه ولاړ دی. نو امید لرو چې موږ سره به هم ودرېږي او زما ټول ملګرو ته دا خواست دی چې خامخا دا اواز اوچت کړي. ډېره مننه به وي ځکه چې دا داسې وخت راغلی دی چې لکه مثلا هغه بېوسه ځکه دی چې لکه بې وزې دی که نه، ویزه ورسره نشته دی، نو ډېر مشکل شي. نو موږ غواړو چې هغه خپل وطن ته لاړ شي. مور خو په ژوندونو باندې ونه لیدلو، په مړینې خو ولیدي که نه، ډېر ګران دی. نو الله دې وکړي چې دا اواز اوچت شي او موږ سره خلک یو ځای شي او دا خپل وطن ته لاړ شي. نو ډېره مننه د ستاسو هم چې چا مخکې هم اواز اوچت کړی دی، د کومو خلکو په فیسبوک باندې پوسټونه هم کړي دي. نو ما ویلې زه به پکې ویډیو جوړه کړم. نو الله دې وکړي چې دا ټول خلک ته ورسي او کوم چې زورور خلک دي هغې ته هم دا اواز ورسي. ډېره مننه، خپل ورور ته ورکړي اجازت. په لوی د الله تعالی. गुलिस्तान में मोहब्बतों के राश गुलिस्तान